بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو کتونکو اوریدونکو، سونو پښتونخوا FM شپږ نوي یو کم نوي اشاریه څلور کې پروګرام صراط مستقیم موضوع ده اسلامي سرحدونو حفاظت او فضیلت. بندانا چیز مفتی فضل الله جنیدی ستاسو په نفوس قدسیه کې حاضر دی. درون خوب پروډوسر نور حکیم نوری صاحب. خوږو عزتمندو رابطه نمبر یا 27 091 52 54 143. موضوع باندې لب کوشائی نمخ کے سوال او داغی جواب. کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ شادی بیاہ کے موقع پر ڈول بجانا، گانے گانا، ڈیک پر میوزک چلانا، آتش بازی کرنا کیسا؟ شادی بیاہ یا اس کے علاوہ کسی بھی موقع پر لہو لعب کے طور پر ڈول بجانا، یوں ہی گانے گانا، ڈیگ وغیرہ پر میوزک چلانا، آتش بازی کرنا اور اجنبی مردوں عورتوں کا اختلاط سخت ناجائز و حرام اور اللہ عز و جل کی شدید نافرمانی والے کام ہیں. خوږو عزتمندو، دا سوالو او داغي جواب. الله تعالی مسره زما کامل ایمان نصیب کا. ټول اوئی آمین. زما خواږه اوریدونکي، زما سره مینا لرونکي، د الله او د الله تعالی د رضا دپاره یقینا ستاسو مینا زه محسوس کوم او ستاسو مینی چې کم حرارت ته او کم گرمایش ته هغه ماته محسوسیږي. موضوع ده اسلامی سرحدونو حفاظت او فضیلت. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے فرمائی یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. مانا دا اے د ایمان خاوندانو، تاسو صبر وکئ، وصابروا او خو مضبوط صبر وکئ، په صبر باندې ثابت قدمی اختیار کئ. ورابطوا او تاسو پندرونه مضبوط کئ، یعنی مورچو کې ښه کلک ټینګ او مضبوط ولاړ اوسئ. واتقوا الله لعلکم تفلحون، د پاره دی چې تاسو کامیابی عمومی او یریږي تاسو الله نه لپاره دی چې تاسو کامیابی حاصل کړئ. دغه آیت کریمه ترجمه ما تاسو ته په پښتو ژبه کې وکړه. دغه آیت کریمه ترجمه صاحب د تفسیر جلالین کړی دا غز ستاسو په نفوس قدسیه کې بیانومه. یا ایو الذین آمنوا اصبروا، اے د ایمان خاوندانو تاسو صبر وکئ، علی الطاعات، په طاعاتو باندې نیک کار کې او نیک کار کې در تکم تکلیف را پیخیږي او راځي او کم ستا انرژي ستا طاقت خرج کیږي صرف کیږي. مثلا ته د خپل کور نه روان شي خپل گاډي کې یا لوکل گاډي کې، نو خامخا په لاره کې ګردم ده، دوړم ده، بریکرم ډیری دي، رشم دی او ته یو ښه کار له روانې، دا طاعت دی، نیکي ده. نو دغه دوړي په وجه چې ستا طبیعت ورسره درون شو یا بریکر و رش په وجه ستا طبیعت درون شو او ته صبر کې، الله فرمایي یا ایو الذین آمنوا اصبروا، ای د ایمان خاوندانو تاسو صبر وکئ، علی الطاعات، په طاعاتو باندې، والمصائب او په مصیبتونو باندې. مطلب دا یې چې ستا نه د خوښه چې تا ته دی یو داسې ضرر ورسی چې هغه ستا خوښ نی، ناپسندیده واقعه وشي او چا سره د تلخ کلامی وشي، د هغې په وجه تا ته کم دک ورسی، نو الله فرمایي صبر وکئ تاسو. وعن المعاصی، او د معاصیو نه تاسو ځان بند وساتئ، ګناهونو نه ځان بند وساتئ. الله تعالیٰ قرآن پاک کې فرمایي ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. وصابروا، بیا الله فرمایي تاسو صبر کوئ. الکفار فلا یکونوا اشد صبرا منکم، یعنی کفار دی ډیر صبر کوونکي نوي د تاسو نه او تاسو د ډیر صبر کوونکي یې د کفارو نه. کله مسلمانان د کفارو په مقابله کې جنگیږي، لکه پاکستان دی، پاکستان ازلی دشمن او بدبخت دشمن هغه انډیا ده، هغه بهارت دی چې ټول دنیا ورپورې خاندي، چې خلک کو په موټر سایکل کې
تیل د ګاډي نزي نو هغه ټیک ساتي، برابر ساتي، او دا د عربونو روپو جاز دی، د انډیا او دی نه تیل زی او دی د هغې غم نه کوي. نو مسلمان له څه پکار دي؟ دا مسلمان به د کافرانو په مقابله کې، د اسرائیلو په مقابله کې، څومره چې د دین اسلام دشمنان دي د هغې په مقابله کې به دوی ډیر زیات صبر کوونکي وي، او دا خپل جنگي ساز و سامان هغه ته به ښه ویښ بیدار او کلک په ورسره ولاړ وي. الکفار فلا یکون اشد صبرا منکم، کفار کے مقابلہ میں تم سے زیادہ بڑھ کر صبر کسی کا نہیں ہونا چاہیے. ورابطو 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 نن زمونږ موضوع دغه ده، رابطو ورابطو اقیمو علی الجهاد، ورابطو اقیمو علی الجهاد. زمونږه مسلمانان وروڼه، زمونږه محافظین پاکستان، افواج پاکستان، پاک آرمی اسلامی سرحداتو باندې ولاړ دي، په مورچو کې ناست دي، اسلحه په لاس ولاړ دي. ورابطو قائم ودرېږئ تاسو علی الجهاد، په جهاد باندې. بیا راځم لفظ رابطو وضاحت تپاره، اسبرو صابرو وضاحت د زړه د کومې نه وری. یقینا تاسو به دعاګانې کوئ افواج پاکستان ته، محافظین پاکستان ته، چې دوی په سرحداتو باندې پیره ورکوي او ناستي، او د اخوانه د چا ارادي ټکني نو د هغوی ارادې په خاورو کې میلاوئ، د هغوی ارادې خاک کې میلاوئ. ورابطو اقیمو علی الجهاد واتقوا الله، ویریږئ تاسو الله پاک نه، فی جمیع احوالکم، په ټولو حالتونو کې، که په حالت ته تنهایی کې، که په حالت ته خلوت کې، که په حالت ته جلوت کې، که په حالت ته اجتماع کې، په حالت د ګڼه کې، که په حالت د ځان لکې، که په کور کې، که په دفتر کې، که په جومات کې، که په منصب د تدریس ناستې، که په منصب د عهده د الله درکړې د دنیا کې په هغې باندې ناستې، نو واتقوا الله، او یریږئ تاسو الله نه، فی جمیع احوالکم، په ټولو حالتونو کې، لعلکم تفلحون، لپاره چې تاسو کامیاب شئ. تفوزون بالجنة وتنجون من النار، تفوزون بالجنة وتنجون من النار. راځي خوږو عزتمندو د دغه آیت کریمه تفسیر او وضاحت د مفسرین کرامو په نظر کې. آیت کریمه کې الله پاک فرمای اصبروا وصابروا، دا دوانه کلمې د صبرون نه جوړې دي، د دې حروف اصلیه هغه صاد با را دي، د دې معنا څه ده؟ روک نه، د دې معنا ده ټهرانه. یعنی انسان خپل ځانم بند ساتي او بلم بند ساتي، د څه نه؟ د ګناه نه. خپل نفس کنټرول او بند ساتي، د څه نه؟ مصیبت رسېدلو باندې، د شکایت نه، د آه او د جزع نه او د فزع نه، او طاعاتو باندې خپل ځان ثابت قدم ساتي. خوږو عزتمندو، زمونږ کوم وروڼه افواج پاکستان چې په ناستی په خیمو کې او په مورچو کې اسلحه په لاس ولاړ دي، دوی صبر کوي په دغه یخنۍ باندې، په لوږه باندې، په تنده باندې برداشت کوي. په دې باندې الله پاک دوی ته اجر ورکوي. هغه به انشاءالله زه ستاسو خدمت کې بیانومه، او دوی په دې آیات عمل کوي چې یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون. اصبروا وصابروا، اصبروا دا د باب ضربا یضربو امر دی، وصابروا دا صابرو دا د باب مفاعلنه امر صیغه ده. صبر درې اقسام دي، مصیبت باندې صبر، او دغه رنګې په طاعت باندې صبر، او دغه رنګې په معصیت باندې صبر، یعنی ګناه نه ځان بندول، او طاعات او عباداتو باندې صبر. خوږو عزتمندو، مونږ او تاسو کو سوچ او فکر وکړو، صابرو باب مفاعلنه امر دی، د دې دوه معناګانې راځي، یو معنا مقابلې دپاره او بله معنا مبالغې دپاره. یعنی مطلب دا دی چې ډیر صبر کوئ، خوب صبر کرو، بمقابل کفار جنگ وغیرہ میں ان سے زیادہ صبر کرو. هغوی چې څنګه د باطل
قیام د پاره، د باطل غلبې د پاره، د باطل خورولو د پاره ولاړ دي کلک ټینګ او تختینا. نو ای مسلمانانو تاسو د حق د احقاق د پاره، د حق د ابلاغ د پاره، د امن خورولو د پاره خپل ملک کې بل چا ته کار نه ساتلو د پاره کلک او ټینګ ولاړ اوسئ. خوږو عزتمندو، مونږ او تاسو که چېرې سوچ وکړو او فکر وکړو نو زمونږ او ستاسو دوه قسمه حالات دي. یو مخصوص حالات دي او دویم نمبر مشترک حالات دي. مخصوص حالاتو باندې صبر کول دیتا صبر وی او مشترک حالاتو باندې صبر کول دیتا مصابرت وی. ماشاءالله ټیلیفونونو سلسله روا دوا ده. زه انشاءالله تعالی داسې یو 5 منټ 10 منټ بعد ستاسو ټیلیفونونه اخلم. لګاتار مسلسل کالز را روان دي. الله دې خوشحاله کی. اصبرو کې مخصوص حالاتو ته اشاره ده او حکم دی چې تاسو په مخصوص حالاتو کې څه کوئ؟ صبر کوئ. مخصوص حالات څه دي؟ الله تعالی اطاعت باندې صبر کول، اداء فرایض باندې صبر کول، تلاوت د قرآن باندې صبر کول، رب تعالی احکامو باندې صبر کول، بلاګانو مصیبتونو باندې صبر کول. صابرو دا مشترک حالات دي. څه مطلب دا دی چې د دشمن په مقابله کې صبر کوئ. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا. د پړوسیانو د همسایو په بد اخلاقۍ باندې، په بد خلقۍ باندې صبر کول. په یو دفتر کې ملازمت کې او رزق ته الله لګولی دی، افسر دی یا ستا کولیک دی، ملګری دی، رومیټ دی یا تا سره په سکیل کې برابر دی او هغوی سختی کوي، سختې خبرې کوي، لهجه سخته ده، رویه سخته ده، نو د هغوی په دغه لهجه او رویه باندې صبر کول. دا زمونږ او ستاسو مشترک حالات دي. دا جون سره لګېدلي خبرې دي. په دې کې به مونږ او تاسو د صبر نه کار اخلو. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. صابرو دشمن کے مقابلہ میں صبر کرو، پڑوسیوں کے بدخلقی پر، د گاونډیانو په بد اخلاقۍ باندې. بعضې ګاونډي داسې چې هغه د کور نه ګند روباسي، خپل ځای ته ورسوي، ډسبین ته یا کوم ځای کې چې کوړه جمع کولی شي ګند ګریټ هلته ورسوي. بعضې داسې چې هغوی د کور مخه ته ګند پروت وي، بل ګاونډي ته هم تکلیف وي او د هغې نه بدبویي پیدا کېږي، سمیل خورېږي، بیماریانې پیدا کېږي. نو دا خوا کې ګاونډي و په دې باندې صبر کوي، گزاره به کوي، برداشت به کوي. او که صبر و گزاره برداشت نه کوي نو خدا نخواسته تلخ کلامۍ ته به خبره ځي او د یو بل ګریوان اچولو ته به خبره ځي. نو کوشش کوئ خوږو عزتمندو چې دا ګنګریټ ګن دا خپل کورونه هم د دې نه پاک ساتئ، خپل کچنونه هم د دې نه پاک ساتئ، د کور صحن هم د دې نه پاک ساتئ او خپل د کور مخ هم د دې نه صفا سوتره ساتئ. د دوستانو په بے وفایی باندې او په کمزورو باندې صبر کول. دشمنوں کی کج ادائی پر صبر کرو. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا. زمونږه ښکلی ملک پاکستان، غیرتي ملک پاکستان، دې ته ډېر ملکونه یو دي. الکفر ملت واحده، په دې کې ګوتې وایي، په دې کې بدامني پیدا کوي. هغه هر قسمه سازش هغوی کړی دی او کوي، خو الله جل جلاله پاک آرمی آف پاکستان له بصیرت ورکړی دی او د دوی دغه بد امني او د دوی دا ګوتې وهل دا چې کم دی رنګ هاتو گرفتار کړي دي او خلکو ته په ګوته کړي دي. یعنی ہر طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم دین و دنیا میں کامیابی پاؤ. خوږو عزتمندو دا یاد ساتئ، ورابطو راځو دی له چې اسلامي سرحدونو حفاظت او فضیلت. ورابطو دا د باب مفاعله نه امر دی. د دې ماده څه ده؟ رابطا، ربطن، بېمانه باندنه تړل. مرابطه درې معناګانې علماو کړي دي. مرابطه دغه آیات کې راغلي ورابطو. دې ته توجه کوئ. نننۍ زمونږ کومه موضوع ده، زمونږ د موضوع سره ټچ او لګېدلې چې کم لفظ دی په آیات کې هغه ټول دي. اصبروا دی، صابروا دی، واتقوا الله دی او ورابطو دا پې ښه
پوخ او واضح او مضبوط دلالت کوي. ټلیفونونه را روان دي، ستاسو د ټلیفونونو زما په زړه کې ډېر قدر دی، خو دلته کې د مرابطه درې معناګانې ستاسو خدمت کې بیانوم. نمبر 1، تیاری جهاد کے لیے گھوڑا باندھنا اور پالنا. پخوا زمانہ کې حضور نبی کریم علیه صلوات و سلام په زمانه اقدس کې اسونو به جهاد کې استعمالیدل. نن سبا ټینکونه دي او ګاډي دي او اسلحه ده، مخکې توره وه. نو تیاری جهاد کې لیے گھوڑا باندھنا اور پالنا، یعنی څومره چې د جهاد او د خپل ملک د حفاظت ساز و سامان دی هغه تیار ساتل. نمبر 2، مملکت اسلامیہ کی سرحد پر رہنا، لکه څنګه چې زمونږه که هغه اف سی والا دي، که هغه پولیس ډپارټمنټ دی، یعنې څومره چې سیکیورټي ادارې دي او څومره چې محافظین پاکستان دي هغه ټول ته مراد دي. مملکت اسلامیہ کی سرحد پر رہنا اور کفار کے مقابلے میں ہر وقت گھوڑے تیار رکھنا کہ نہ معلوم اس پار سے کب حملہ ہو جائے. یعنی مد مقابل پاکستان چې کوم سرحدونه دي د هغه سرحدونو نه اخوا چې من کا نسوک دي، نو پته نه لګي چې کله هغوی په پاکستان کې ګوتې وي او په پاکستان باندې حمله کوي، نو د هغوی مقابلې دپاره هر وخت خپل جنګي ساز او سامان تیار ساتل. دا درېیمه معنا درته کومه د مرابطې ټلیفونونه ماشاءالله ډېر ګرم را روان دي. السلام علیکم. आवाज मो न राजी जी 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 सोक जी शाहिद भाई दकम जेना या कागोन دا نوم می پړو میزل وری دو دا کم ځای کې دی؟ پېښور جناپارک. خاجي خاجي خوش آمدید شاهد بھائی، الله دې راته روغ رمټ لره. زما چې څومره خیال دی پړومبي ځل تاسو ټلیفون وکړو. ماشاءالله ماشاءالله. بس مونږ خو تاسو آواز یو او تاسو د پیغامات اسلامی شرعي دینی در رسولو کوشش کو او نورم پروګرامات کی حکم کوي. څه نشته؟ خاجي 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 خوږو عزتمندو، مرابطه درېیمه معنا نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، نماز نپس دمون انتظار کول، یعنی دل کو مسجد سے باندھ دینا، لگا دینا کہ کب اذان کی آواز آئے اور میں مسجد میں جاؤں. نو آیت کریمه کې لفظ رابطو راغلی دی، یعنی تاسو خپل پندرونه مضبوط ساتئ، خپل مورچې مضبوطې ساتئ. او په آیت کریمه کې د مرابطې دغه درې واړه معناګانې هغه ټیک دي او هغه جوړېدی شي. نو چې څومره زمونږ وروڼه محافظین دي د خپل ښکلي ملک اسلامي جمهوریه پاکستان، افواج پاکستان، نو دا ټول په دغه آیات باندې عمل کوي، ځای په ځای باندې په دې چوکونو کې او ځای په ځای په دې کلو علاقو خاریو کې زمونږ او ستاسو حفاظت دپاره ولاړ دي. الله دې دوی له اجر ورکړي او الله پاک دې دوی ته هم صحیح قرآن حدیث مطابق د خپلې ډیوټۍ کولو توفیق او طاقت ورکړي. السلام علیکم. معزز صارف برائے مہر خوږو عزتمندو، واتقوا الله لعلکم تفلحون، ویریږئ تاسو الله پاک نه دپاره دې چې تاسو کامیاب شئ.
اوس تقوا کې صبر هم راغلو، رباط هم راغلو. اوس دغه صبر او رباط الله پاک اول ذکر ک د دې هغه اهمیت ښکارا کولو دپاره چې اهمیت د دې ښکاره شي چې یاره صبر او رباط له الله پاک ډېره ستره او ډېره اوچته مرتبه ورکړې ده. او بیا واتقوا الله کې هم دا دواړه ذکر دي، صبر او رباط د دې دپاره چې عموما هم ذکر وشي او دې دپاره چې خصوصا ذکر هم الله وکړو. او په واتقوا الله کې الله پاک مونږ او تاسو ته د نیکۍ تاکید کړی دی، یعنی ہر طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو تاکہ تم دین و دنیا میں کامیابی پاؤ. خوږو عزتمنو د انسان کامیابی محض مال سره نه ده، بلکې نیک اعمال رضا رب ذوالجلال. څنګه چې نوافل کول تهجد وقت کې دغه رنګې اشراق اوابین چاش یا د دې نه هټ کر نور نوافل کول دا نیکی دا ثواب د الله په خوشحالي کې دغه رنګي اسلامی سرحداتو باندې پیراور کول، ادریدل، ولاړه کول دا هم ثواب دی او باعث نجات دی. فهو عزتمندو یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون. صوفیه کرام دغه آیت کریمه وضاحت کوي، فرمای اصبرون مراد شیطان کے مقابل ڈٹے رہنا، شیطان کے مقابل ڈٹے رہنا صبر ہے، اور نفس امارہ کے مقابل ڈٹ جانا مصابرت کہلاتا ہے. دا نفس اقسام دی، پاغا اقسام کڑوں بنے قسم نفس امارہ دے. پھر نفس پر غالب آ کر اسے شریعت کی میخ پر باندھ دینا رباط ہے. مطلب دا ہے چې زمونږ کم رونه دي او هغوی ولاړ دي په اسلامي سرحدونو باندې پیره ورکوي، هغوی دغه آیات باندې عمل کوي. ورابطو دا هغه آیت کریمه ورابطو باندې عمل کوي او بیا دوی خپل نفس چې کم دی هغې باندې غلبه حاصله کړې وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک او د کوم ځای نه؟ جانس پېښور نه خبرې کوم. جانس جی جانس به څنګه چل ښې؟ خیر دی، دا کوم رور چې تا ته وخت تېرې موږ کو اواز چې نه راته دې ته اف آر پېښور وایي، دې ته جانکوړ وایي. سیبه دا جانپاره نو پېښور د درې په منځ کې ایریا ده. خجي او جی اول خو دا او دویم دي چې غریب خلکو ټول ملک او فوج سره مخلص دي. بېشک خو ځینې خلک زمونږ په هغه خلکو کې چې د ټولو نه زیات مراد د ملک استعمالي هغې کې شکي کسان دي. جی جی کله چې زما په بارډر باندې د قبلې سایډ نه اټیک و، زما ځوانانو شهادت ورکولي، نو یو ډېر قابل محترم انسان و، هغه خپلو کسانو ته وي اسلام آباد ته ځان ورسوئ، جمهوریت خطره کړي. خجي نو ما له په خبر خپله انپړ تعلیم مې نشته، خو ما خبرونو کې واورېدل. جی جی نو مې ملک خطره کړي او که جمهوریت نو هغه خپلو کسانو ته روډ تاسو دپاره د جمهوریت خطره کې اسلام آباد ته ځئ. ما له ډېر افسوس رالو، زمونږ مشر دی، قابل احترام دی، جی جی خو دغه ورځ حق دا چې ده ویلی وی چې مل خطره کړي تاسو د بارډر په سایډ لاړ شئ، خپل فوج سره ودرېږئ. جی 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 زه په دې خبره ډېر افسوس رالو. دا ډي خان زمونږ یو مشر دا د هغه ګفتار و په هغه ورځ چې تاسو اسلام آباد طرف وکئ، جمهوریت خطره کړي خطره کړي او دا روډ تاسو لپاره جوړ دی. په هغه ورځ زمونږ په مغربي بارډر باندې اټیک شروع، زما ځوانانو شهادت یې ورکولې. دا تاسو د کوم وخت خبره رسنۍ ده؟ دا چې کله هغه په پورخم باندې دغه ګرمه وه ټیک شو دي په بارډر باندې، او جی د هغه ورځې خبره ده. او په ډېرې په دغه کې د فضل الرحمن مفتي محمود صاحب کانفرنس هغې ته یو مشر دا خبره کوله خلکو ته چې اسلام آباد ته ځئ، جمهوریت خطره کړي. الله اکبر الله اکبر. د تاسو عالمانو صاحبانو نه مو اورېدلي دي چې د خدای نه لږ په دروغجن زه په چا الزام نه لګوم. بېشک دا خو مسله ده جی بالکل. په دغه ورځ زه ډېر زیات خفه شوم چې افسوس چې تا خپلو کسانو ته وي چې ملک زما ځوانان شهیدان کېږي، ملک خطره کړي، او ته خپلو ځوانانو جمهوریت خطره کړي او دا روډ تاسو د اسلام آباد ته ځان ورسوئ. ډېر اعلی، تاسو ډېره بنیادي نقطه بیان کو، ډېر گہرائی ته پکې تللی.
ګهرایي ته پکې ځکه لاړم سر جی مولانا صاحب چې د تاسو عالمانو نه زه خپله بې علم او بې تعلیم یم بس مونږ دا سودا کوم که نه جی جی خو چې څه واورو تاسو عالمان صاحبان وایي چې د خدای نه لت دي په دروغجن نه ما دروغ وي او نه پکې الزام خو د افسوس خبره وه افسوس خبره ده بېشک ځکه مې تا ته چې د ماړه نه تر ننه نوځي خپله مونږ اوس خو زموږ عمر 65 سال دی خو ما خپله په دغه بارډر او په دې غرونو کې وخت تېر کړی دی خو لکه خفه ډېر زیات شوم په خبره نو دا کومې خبرې چې ما وکړې او کومه بالکل جی نو دې حوالې سره تاسو څه وایئ او تاسو به په خپله هلته طریقې کار څو میاشتې به په بارډر وئ د مانځه او دا څه به څه طریقه وه څو کسان به وئ د خوراک څښاک په څه طریقه وه صاحبه زمونږ د خیبر ایجنسۍ سره تعلق و که نه هغه وخت جی جی اکثر به په اوړي کې اوبه داسې وي لکه ډیزل چې څکې صرف جون جولای کې خو به مونږ پسې واوره را رسېده دومره په تکلیف کې الله اکبر لکه تاسو به په اوړي کې اوبه څکلې لکه ډیزل ګرمې به وي جي او ګرمې به وي ځکه هلته رسول ممکن نو جي او سرونه ټیک شوه جي جی جی بل دا خبره ده چې د پوما یخنیو په باران کې صرف په یو جاکټ کې به ته د دشمن دغه ته ناست وي چې حالات په خرابو په تا به نه چاپو نه به در باندې دغو تا به خپل سترګې د دشمن په سترګو کې او علاقه به دې څارله چې کم خوا نه به راځي مطلب خوب بم قرباني کړی خوب جي دا به 3 ګنټې 4 ګنټې ډیپټي و هغه ټایم ښه جی یو سپی جي خو په هغه خبره ما افسوس ځکه رالو چې خو زمونږ سره تېر دی د مشر وي چې اسلام آباد ته دی جمهوریت خطره کې الله اکبر او حالان کې ملک خطره کې هغه ورځ باندې ملک زما د ځوانانو په لاشونو هلته لوبې کېدي الله 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 او هغه محترم صاحب مونږ د چا دغه نه کوو زمونږ لپاره قابل قدر دی خو دا خبره باندې زما تر اوسه پورې اړه خفه چې دا دومره که یو عام زما غوندې که مکل سړی داسې دغه خبره وکړي خو څه خبره نه به ناپویه دی جی جی خو چې یو په هر څه پوه او د ملک په ټول سیاست کې پاتې د هغه په خوله باندې دا غیب نه کوي مطلب دا دی بعضې خلک وایي چې دی خو ماشوم دی نو ته خو مشر یې غټې جی نو لکه داسې نو چوټې می یا بړې می یا سبحان الله جی بس دا خبره اوس که لاندې خلک دا خبرو کې چې جمهوریت خطره کې دی نو پوهان چې دا خبرو کې چې جمهوریت خطره کې دی او اسلام آباد ته ځان رسوي او دلته کې ملک خطره کی جی یو سیاسي پوهان او بل بیا دیني پوهان هم پکې شامل یعنی دواړه پوهې ورسره دي دواړه پوهې ورسره دي او دا دروغ نه دي دا کانفرنس کې دا اعلان شوی و خاجي نو ما له پې ډېر افسوس رالو او تاسو به چې کومه ډیوټي کوله غرونو کې او بارډر باندې جی نو تاسو لکه روټۍ چې بس ترتیبو روټۍ چې خو عام حالات کې دغه وي ریګولر جی جی بیا په داسې حالات کې چې د غر سر ته اوبه پکه چرخېږي نو هغې ته مستقل مطلب ټول تکلیفونه ممکن نه وي او ټول تکلیفونه دي او بل دا دی چې دغه وخت کې به تاسو ته خپل کور والا بچي یادېده مخې ته کېده به هر څه ولې نه وي او بل چې بیا په داسې حالات کې یو ځوان د ملک پوله ساتي او هغه پسې په ملک کې خال یا په دغه کوي نو د افسوس مقام دی ده الله 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 جزاک الله جانس خان صاحب ډیره مننه خوږو عزتمندو تاسو د جانس خان صاحب خبرې واورېدې یقینا دردناکې خبرې او د قربانۍ خبرې وکړې ما خو تاسو ته آیت کریمه تلاوت کړو یا ایو الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون اصبروا صابروا او رابطوا معنی مې درته وکړه د صوفیه کرامو په ژبه کې واتقوا الله د تقوا معنی هغوی کوي چې رب تعالی سے غافل کرے کم شی تا د رب تعالی نه غافل کوي هغې نه ځان بچ کوه دا تقوا ده په دغه آیات کې الله تعالی د دغه څلورو څیزونو حکم کړی دی بیا هر قسمه دیوال او روړه چې د له مخې له راځي او هغه کراسکې او الله تعالی ته ځان رسي او بالمشافه دیدار کوي نو دا حقیقي فلاح ته او کامیابي ده او دا د دې څلور محنتونو نه بعد ملاویږي چې انسان
اصبروا صابروا ورابطوا واتقوا الله باندې عمل وکړي. راځي خوږو عزتمندو تاسو په خدمت کې د حدیثو پرانا کې لب کوشي کوما. السلام علیکم. وعلیکم سلام. مفتی صاحب څنګه؟ الله خیر دی. شکر دی. بیجان څوک و د کوم ځای نه؟ زه خو عبید الله عبید خبرې کوم د سوات. عبید الله عبید ماشاءالله ډیر اعلی. ما جی یو تاسو ما په فکر کوم جی چې ما زما بس اسې هر څه خپل سوچي کنه جی پرس کې سړی نیک کارونه کوي او د دین دعوت ورکوي او نیک ته خلک رابلي او داسې نمونه کار کوي او بیا هغه په خپله د حرامو حلالو تمیزیاتي چې غیر دیني کارونو کې مشهور نو ما زه مفتي صاحب نه تپوس کوم چې دا په منافقت کې راځي که نه؟ ګورئ جی بهتر خبره خدا ده چې انسان هغه کار خپله نه کوي چې بل ته وی مه کوه. جی ټیک ده که نه؟ ټیک ده. خو که دی یو کس په نیغه لاره کي او خپله چې کم دی په هغه غلط کار کې لګیایي نو هغه کم کس چې په نیک لاره کړی ده هغه چې څه کوي هغې ثواب به الټه دته میلاویږي. ټیک ده جی. لکه یو سړی ده او هغه اذان وکي جی او نور خلک جومات ته راشي مونځ وکي او دې مونځ ونه کي خو ده ته به د دې اذان ثواب میلاویږي. او جی ټیک ده. مهرباني. اوس دغه تپوس مې کوو. جزاک الله جی. خوږو عزتمندو مسلم بخاری کی حضرت سهل ابن سعد نه مرفوعا روایت دی. یو ورځ رباط یعنی تیاری جهاد د دنیا د ټولو سیزونو نه بهتر دی. خوږو عزتمندو لغدوة فی سبیل الله او روحة فی سبیل الله خیر من الدنیا وما فیها. څومره چې زمونږه محافظین پاکستان دی من کانا چې هر څوک دی چې پاکستان حفاظت کوي پاکستان اندرونی بیرونی خطراتو نه محفوظ ساتي نو دا عمل خیر من الدنیا وما فیها نه بهتر دی. نه دنیا او دنیا کې چې سری دا غینه دا بهتر دی. وګورئ عزتمندو یو ورځې تیاری جهاد د خپل ملک د یو میاشتې روجو او یوې میاشتې د شپې نفلی ولاړې نه بهتر دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مبدل خیر جوړې. شکر دی. بیجان څوک و د کوم ځای نه؟ رومان خبرې کوم ماشوخیلونه. نومان رومان ماشاءالله. حکم کوي جی. یاره جی یو سوال دی بیت الله کې وي اوس په 1 لاکھ دی مسجد نبوي کې په 50 سره د الله په لار کې په حکم 50 پورې دی په دې باندې د ګرانا واچوي. خاجي ماشاءالله ماشاءالله ماشوخیلونه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. رومان صاحب سوال وکړو ډېر بهترین دی جواب به انشاءالله درکومه خو چونکې ټیم مونږ سره ټول د غړۍ د سکندونو په حساب سکندونه دي او یو منټ نیم منټ دی او دا خبره ده چې بیت الله شریف کې یو مونځ په 1 لاکھ دی یعنی یو نیکی په 1 لاکھ او مدینه پاکه کې مسجد نبوي کې یو نیکی هغه په 50,000 ده او دا میدان جهاد کې چې اسونه د جهاد لپاره تیاری صفونه د جهاد لپاره تیاری او دغه وخت کې څوک مونځ وکړي نو هغه 49 کروڑ ثواب الله پاک انسان ته ورکوي. بالکل دا خو د الله پاک مهرباني ده. راځئ خوږو عزتمندو تاسو ته اخره کې حدیث ویمه. اخیری حدیث ما چې تاسو ته کوم آیت کریمه د سورت آل عمران 200 نمبر تلاوت کړو یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون نو کوشش کوئ چې دغه سورت د جمعې مبارک ورځ باندې وایي
مکمل صورت دغه صورت ویلو برکت سره برکت ادارې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د جمعې په ورځ صورت ال عمران ووایي د هغه دپاره د هغې ورځې ډوبېدو پورې ملائک دعا رحمت کوي، ملائک ورته دعا د رحمتونو کوي. اسلامی سرحدونو حفاظت او فضیلت سره آخری حدیث وګو عزتمندو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن سرحد کی حفاظت کرنا اس کے علاوہ 1000 ایام سے افضل ہے. سبحان اللہ. اعلاء کلمہ دین کی خاطر جہاد میں جس آدمی نے سرحد کی نگرانی کی اس کو 1000 رات قیام اور 1000 روزوں کا اجر ملے گا. خواږو عزتمندو کوشش کوئ خپل ملک سره مینه وکئ، محبت وکئ. پس زه په دې خبرو باندې اکتفا کوم چونکې وخت برابر شوی دی. انشاءالله جون وفا کړي انشاءالله تعالی بیا به ستاسو خدمت کې حاضرېږم. الله مو راته روغ جوړ صحیح سلامت او تندرست ساته. فی امان الله.